انسانیت د کامیابی او کامرانی کمال چې دی او تکمیل چې دی دا په قلب باندې دی، یعنی زړه باندې، او د زړه مدار او د زړه سټ کېدل چې دی نو دا په سوچ، فکر، نظریه او مزاج باندې دی. او کله چې سوچ او فکر او مزاج هغه بدل شي نو د دې د وجنه نظام بدلیږي. نو چې کله د سړی عقیده، د سړی نظریه، سوچ، فکر او مزاج اسلامی شي او قرآنی شي نو خود به په دنیا کې خلافت اسلامی، حکومت اسلامی او قانون اسلامی راځي. د دې وجنه د انسانیت چې تکمیل ته رسیږي او په دنیا کې امن او امان راځي، په دنیا کې سکون راځي، نو دله تعلیم قرآنی، تعلیم روحانی او تعلیم اسلامی او تعلیم رحمانی پکار دی چې هغه الله جل شانه د قرآن کریم په ذریعہ باندې دنیا ته را لېږلی دی. او د دې تعلیم مقصد، د دې قرآن کریم مقصد د خلکو اصلاح کولو او د دې په ذریعہ باندې د ملک نه فساد، د ملک نه غلامی او د ملک نه جهالت چې هغه ختمولو. دیو جنا علماء کرام ذکر کوي چې د کم تعلیم او قلم سره ټوپک نه نو هغه غلامی پیدا کوي، او چې د کم جهاد سره قلم او علم نوي نه هغه جهاد به ظلم او فساد پیدا کوي، نه کې اصلاح او امن. د دې وجنه تعلیم هم صحیح پکار دی. د تعلیم صحیح سره نظریه صحیح پیدا کیږي، نو د صحیح نظریه سره چې بیا کم جدوجہد، کوشش او مهنت او جهاد کیږي نو هغه به امن راولي. چې کله داسې نه نو بیا هغه امن نشي پیدا کولی. د دې وجنه علما وایي قلم تر قلم فرق لري. هر قلم چې هغه قلم نه دی، او هر قلم چې هغه تعلیم نه دی، او د هر قلم سره چې امن او سکون نه دی. د دې وجنه وایي ځنې قلم چې دی، ځنې قلم هغه د عزت، هغه د ضمیر او هغه د غیرت تراویخولو د پاره خلق استعمالی، او هغه د ځان سره چې څه کوي زده کوي، او څوک د عزت، د غیرت او دارنګي د ضمیر د خرڅولو د پاره استعمالی. نو د دې وجنه خپل بچو لرا په صحیح ادارو کې، خپل بچو لرا په صحیح چیرې مدارسو کې په صحیح چیرې اساتذه سره، استادانو سره، علماو سره، طلباو سره کېنول پکار دي چې دا غوي صحیح تعلیم وشي. چې تعلیم صحیح شوی نه نو په کلی کې او په علاقه کې او په ملک کې امن راتلل، سکون راتلل، دارنګي د اطمینان زندگی راتلل، په هر لحاظ سره انسان خوشالیدل دا بالکل ممکن نه دي. ځکه چې د انسان د کامیابی د پاره د ټولو نه بهترین شی هغه نصاب تعلیم دی. او هغه الله جل شانه نبی علیه السلام ته د غره په یو سر کې غار حرا کې ورکړی وو، او نبی علیه السلام په عربو ازمایلی وو، او عربو ټول دنیا ته هغه د امن او د سکون او د اطمینان په شکل کې هغه رسولی وو. نو د دې وجې نه بهترین تعلیم هغه قرآن کریم دی. په خپلو بچو باندې د قرآن کریم تعلیم وکړو، د قرآن کریم چې مدارسو ته راولو، او د قرآن کریم د اساتذو سره د دیو چې تعلق جوړ کو، نو ان شاء الله زمنګ ملک با هم چې په دنیوي لحاظ سره او هم په دینی لحاظ سره کامیاب شي.